أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 172 और वक्मी इंशाअल्लाह 173 आयत बमुआई पद्दे आयत करीमा के अल्लाह जल्ल शानुहु उन्हागा हुक्म कि कम हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 168 के बयान करो। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए खल्को तासु दज़मके चे कम हलाल और पाक सुज़ुन दी आगा खुरई। दलता अल्लाह जल्ल शानुहु ईमान वालों का खुसूसी खिताब ओ फरमायो और वे फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दगा हुक्म दे कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम कि कम हुक्म तिरशी आयत के बयान शो आगा हुक्म अल्लाह जल्ल शानुहु ईमान वालों तक खुसूसी खिताब फरमायो। अलता खिताब आमो तमाम इंसानानो तो या अय्युहन्नास, दिलता खिताब खास के मोमिनान होता मुसलमानान होता खिताब दे। अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए हागा खल्को कि क्या ईमान रोड़े। कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, तासो खुरई दहागा रिज़क़ना कि मुंतासु दर करे दे तय्यबात पाकीज़ा और उम्दा खुराक खुरई। फरक बता दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों का खिताब ज़िक्र फरमायो कि ईमान वाला मुसलमानान दख्पल खुराक और दस्खाक मुबारकी ज़्याद एहतमाम कई द पाकीज़ा गई और द हलाल और द जाहिलियत द ज़माने द खुराक और दस्खाक के कम गलत क़ुयूद और अगी इख्तियार करो दागीन खुसूसी तौर सरा जान व साथी। बल देवजिना अल्लाह जल्ल शानुहु दिल तदा खिताब मुसलमानान तो फरमायो कि दिलता असल के हुक्म अल्लाह कई के तासो कि कम पाकीज़ा रिज़्क़ मुंतासु तदर करे दे आगा खुरई। वश्कुरू लिल्लाह, तासु दा अल्लाह द इनामातो शुक्र बासी, शुक्र द अल्लाह द नेमत खास तौर सरा द खुराक पवख की दा अल्लाह हुक्म दे। कुलू मिन तय्यबात के चिकम हुक्म दे नो दा हुक्म और दा अमर और माना द इजाजत ते कि तासु कला खुराक कवई नो पाकीज़ा रिज़्क़ खुरई, उम्दा रिज़्क़ खुरई, हलाल रिज़्क़ खुरई और वशकुरू लिल्लाह की चिकम हुक्म दे दा ईजाबी दे
د الله د انعاماتو شکر په جبه باندې، شکر په عمل باندې دا وکل او د شکر اظهار کول دا واجب دی په انسان باندې. دا الله بیا مخکې الله فرمایل تاسو د الله شکر وباسئ کچره تاسو خاص دا عبادت کوونکی یې. دا الله د عبادت تکمیل دا په هغه صورت د الله عبادت ال کمال ترسي او د الله عبادت چې کوم انسان کوي دا الله په نسبت باندې قبولیت ترسي چې کله انسان د الله د شکر اهتمام. هر یو نوړی د خوراک پاغي باندې غور کوا. یو نوړی د خوراک هغه د سعودي سره دا یو نوړی د خوراک چې تا لغونه ډوړی ما تکړه دا او هغه دی په انګولي کې هغه چې دینو داخله کړی دا او داسې دی نیولې دا سبزی دا پیاز دی ګوړه دا غوخه دا هر څه چې دی ادا سیونی سا او لغونه غور وکا چې په دې یو نوړی باندې په دې یو لقمه باندې دا یو سو ټولې نوړی دا ډېر په درګوتو کې تانی ولې دا مانی ولې دا په دې یو نوړی باندې څومره مهنت شوی دی. وشکروا لله دا الله جل شانه د کائنات دا ټول نظام دا په دې یو نوړی باندې استعمال شوی دی. ابروبادو مه خورشید و فلک درکارن تاتونانه بکف آری و بغفلت نخوری. ابروبادو بارانونه په دې باندې استعمال شي. الله د دې نوړی ستاسو دا ستاسو د خلی تر ورسیدا د دې باندې بارانونه ابروبادو هواګانی پرې چلی دي. مه خورشید په دې باندې چې د نور خدمت کړي دي. د نور خدمت په دې باندې شوی دی. هغه نور په دې کې پوخواله پیدا کړي دي. په دې باندې د سپوږمۍ استعمال شوی دی. هغه سپوږمۍ په دې نوړی کې خوواله پیدا کړي دي. نور ستاسو لپاره د کوک او د طباخ خدمت کوي. سپوږمۍ ستاسو لپاره د شیرینۍ او د خوږوالي خدمت کوي. هواګانی ستاسو د رزق لپاره چلیږي چې ستاسو په رزق کې ستاسو په غله کې او ستاسو په میوو کې څه خرابواله پیدا نشي. ابروبادو مه خورشید و فلک درکارن تاتونانه بکف آری و بغفلت نخوري. ته نوړی چې دین هغه په لاس کې ونیسي او بیا ته بغفلت نخوري. انسان جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی آکلو کما یاکل العبد. میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے. لکه یو غلام یو نوکر هغه لګیاوي او هغه خوراک کوي. یو غلام خوراک کوي څومره په عاجزۍ خوراک کوي او هغه دا خوراک د خپل مالک احسان ګڼي. په غرور باندې په کبر باندې په ناشکرۍ باندې خوراک نه کوي. اکلوا کما یاکل العبد. الله ډیر خوشاليږي د خپل هغه بندنا چې هغه نوړی اخلي. الحمدلله نوړی الحمدلله الحمدلله. هم ته خو د شروع بسم الله یادنی کنه او د خوراک د اختتام هغه الحمدلله یاد نه په هر نوړی باندې الحمدلله الحمدلله. دا یو نوړی د دومره نظام نه بعد زما لاس تر ورسېدا اخلاق می واچولا بیا ته نه خبرېږم چې دا نوړی دنه زما مې دې ترسي په کوم طریقې سره راځي او بیا د دې نوړی نه څه جوړيږي. وینه ته جوړيږي غوښه ته جوړيږي بدن نشونما کیږي. بیا دا نوړی زما د فائدې لپاره استعماليږي او خدا نه خاص د نقصان لپاره استعماليږي. نو بیا د الله نظام دی. نو وشکرو لله شکر گزار انسان د دغه نقد انعام دال چې هغه د الله په عطا باندې د الله په رزق باندې خوشالي. لږ رزق د دې لپاره ډیر کفایت کوي. لږ رزق د دې لپاره ډیر زیات ښکاري. ان شکر انسان ډیر رزق د اسباب د رزق دا ډیر ارسه موجود او د میاشتو منځوي لیکن هغه لږ ورته کم ښکاري. نن سبا دا لویه پریشانی هغه ټیک د نور حالاتم دي لیکن بنیادی چې کوم هغه پریشانی د خلکو ناشکری ده. الله د نعمت سو ناشکری د ناشکری وبا هغه ډیر عام شي ده. نو وشکروا لله. الله فرمایي کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله باللسان والعمل
تاسو د الله شکر وباسئ ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو د هغه خاص عبادت کول کی یا د هغه بندگی کوي د الله د شکر اهتمام کوي یا ایها الذین آمنوا اے هغه خلکو چې ایمان وروړي دي کلوا من طیبات ما رزقناکم تاسو خورئ پاکیزه سيزونه هغه چې موږ تاسو له درکړي دي د رزق په تور باندې واشکروا لله او شکر وباسئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو واقعي صرف داغه بندگی کوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ وشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو صدق اللہ اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا یا اللہ یا رحمان یا رحیم د افغانستان مسلمانانو ته دعا وکړي ډیر زیات نقصان شوی دی جانی او مالی الله دې د تمام شهداو مغفرت نصیب وګرځي چې کوم زخمیان دي په زلزلہ کې یا نور مریضان دي الله جل شانه دې ورته شفاء کامله عاجله نصیب وګرځي اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک